نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمار القلب جمعا در الشرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نن اسوی تاریخ 30 دویم ذی الحجہ نن جمعه ډیر زیات موضوعان په یو ځای باندې راجمع شوي د لس ورځو د ذی الحجې فضیلت او به د دې د شپې سره اهمیت او اجرونه دي او به د ورځې سره اجر او ثواب دی او بیا د ربیع الاول د بیا د عرفې د ورځې اهمیت او روزه تکبیرات هم پکې دي خود دې ټولو نه بدتا لګ خلاصو ویم په دې ټولو باندې د عرفې د ورځې خپل بیان د دې وی ورځې دا تقریبا سرنوګه پروس کالو قبل کال کړو موجود دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ورځو کې موږ سدسي عمل کوو چې الله ته ډېر مقبول وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به جواب ورک شاول جهاد بڑے افضل وی شاول دا عمل بڑے افضل وی چا سوال خود صحابو په ذهن کې د جهاد ډېر اهمیت چې د جهاد مرتبه په اسلام کې لوی مرتبه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل پدې لسو ورځو کې دا ټول یادګاری ورځې دي او دې ټولو کې د ابراهیم علیه السلام یادګار دی د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام یادګار دی په دې ورځو کې صحابه ته وی صحابه یو داسې عمل در تخیمه چې په دې ورځو کې د احد د غر مقدار له ثواب لري صحابه پریشان شو
چې د زمون په وس کې بداویو کبنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل د هر مؤمن بندا په وس کې شتا ودا د احد د غر مغدال لثواب لري چیو پیرا مومن بندا په دې ورځو کې هر ورځ باندې دا الفاظ کوي تسبیح سبحان الله سل پیره دلبا الله رب العزت د احد د غر مغدال لثواب ورکي او دې سل پیره تحمید وای الحمدلله دلبا الله رب العزت د احد د غر مغدال لثواب ورکي او دې سل پیره تحلیل وای لا اله الا الله دلبا الله رب العزت د احد د غر مغدال لثواب ورکي او دې سل پیره تکبیر وای الله اکبر نو دلبا الله رب العزت د احد د غر مغدال لثواب ورکي علماء د دې الفاظ مجموعه را جمع کړي دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا الفاظ دي نو چې کله انسان لږ وزګار یا روان سکار مونوي تخبل معمول په دې ورځو کې جوړ کړي الله رب العزت په موږ او تاسو لا د احد د غر مغدال لثواب راکړي چې دا وایو سل پیره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر آسان الفاظ دي نو سبحان الله پخپل باندې د احد د غر مغدال لثواب موږ تاسو ته الله راکړي والحمد لله بیل لا اله الا الله بیل والله اکبر بیل حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے هم د احادیث نقل لے وی پدې لسورتو د ذل حجوت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سل پیره سوک سبحان الله وی سل پیره هر ورځ باندې سل پیره سوک سبحان الله وی الله رب العزت دلا د سل عربي غلامان اغه مسلمانان غلامان چې دی عربي آزاد کی اغه مسلمانان عربي چې په جنگ کې نیولې شوی د کفارو بلاس کی او دې د اصل غلامان آزاد کی عربي د عربي لفظ ولې ذکر کیږي ارزه کې عربي لفظ ذکر کیږي عربی لپس پتی ذکر کیږي چې عرب مجاهدین جنگجو دا ډیر بہادر وي دنیا کې د دې مبارزت نشتا اوس خو عرب مال حال دولت خراب کړل نن موتا ته چې سملاویږي نن موتا چې آزاد زندگی تیرو دا د هغه عرب مجاهدین په وجه باندې موتا ته د ازادي ملاو دا نن دا اسلام ګټ ګټ چې رسیدلې ده د عرب مجاهدینو قربانیان دي دا د صحابه قربانیان دي ډېر په اسانه موت ته ډېر ثواب ملاويږي چې یو سل پیره تسبیح وای سبحان الله دتا د سو عربي غلامانو اجر چې آزاد کړي شي دي آزاد کی دومره اجر ملاويږي به وای
چې سو پیرې څوک تحمید ووایي تحمید الحمدلله نو وایي دلته دته د 100 اونټ اوښانو مقبول شوی قربانیان چې د قربانۍ دپاره وي او دې د دومره 100 اوښان آزاد او 100 اوښان قرباني کی دومره ثواب به الله دله ورکوي تحمید الحمدلله او بیا ووایي چې 100 پیرې څوک تحلیل ووایي لا اله الا الله الله رب العزت به دله د 100 عربي فرس اسونه ګوړه 100 عربي فرس چې دې د مجاهدینو د پاره په ارس سره ورکې قرباني کې چې دا والي جهاد پې وکړي دومره ثواب به الله رب العزت دله ورکي او بیا ووایي چې 100 پیرې څوک تکبیر ووایي الله اکبر ډېر ناشنا الفاظ دي ښه الله اکبر الله رب العزت به دله دومره ثواب ورکړي چې د اسمان او په ځمکه کې چې کومه خلا د غیلان دی ته وایي غیلان دومره ثوابونه به الله دله ورکړي چې د اسمان په ځمکه چې کومه خلا ده دله به د ثوابونو نه ډک کړي دومره ګناهونه د انسان الله معاف کوي او دومره معمولی غونته کې دومره لوی عمل نه دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا الفاظ دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ذکر دي د ورځې مونږ تاسو په دې ورځو کې معمول کو چې یو 100 پیرې وایو یو به تاسو ته د احد د غر مقدار ثواب ملاویږي بل به دا چې کوم دغه مې ذکر کړل دومره ثوابونه مونږ تاسو ته ملاویږي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا چې مونږ تاسو معمول کو چې د ورځې 100 پیرې وایو دا لس ورځې دي چې په دې کې وایو بلا په دې ورځو کې د عرفې هم ورځ را روانه ده ان شاء الله زموږ به د جمعې ورځ د عرفې هغې باندې خپله خبره به کوم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نے روایت ذکر کړي چې په دې 9 د ذوالحجې په دې ورځو کې چې انسان د ورځې روزه نشي د ورځې ثواب نو ویدل الله رب العزت دومره ثواب ورکوي چې د یو کال ثواب دل الله ورکوي او د یو کال ګناه معاف کیږي 9 ورځې ذوالحجې دي او په دې ورځو کې موږ روزانه روزه نیسو دومره ثواب موږ ته الله رب العزت راکوي او بیا د شپې ثواب حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په دې شپه باندې څوک د الله او د الله د رسول په سنت او اعمال باندې د شي خوب وکي او بیا په دې باندې نوافل وکي الله تعالی جړاو پر یاد وکي په دې شپه باندې په دې نه حشبو کې الله رب العزت دلاته یوه شپه په بدله کې د ليله القدر اجر ثواب ورکي معمولی غونډه کې عمل لږ شپه و د کیو نو یا 2 رکعات یا 6 رکعات یا 3 رکعات یا 4 رکعات یو انسان نشي کولای نشم کولای 2 رکعات وکا خود 2 رکعاتو نه بغیر موده کېږي او پاکو دشا الله رب العزت په تعالی د ليله القدر د شپې اجرونو ثواب درکړي او ليله القدر قران کریم کې الله قدر صورت کې الله ذکر کړی دی ان انزلناه فی ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر د زرو میاشتو نه بهتر شپه د یو شپه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای پر رمضان المبارک کې با مونږ ته د ليله القدر یا ملاویږي یا بنه ملاویږي
خدا الله د رسول دا فرمایلی دی چې څوک په دې 9 شپو د ذوالحجو کې الله ته شپه دغه کې الله ته عبادت وکړي الله رب العزت دلا د یوې شپې په بدله کې د لیلة القدر ثواب ورکوي مقبول شوی د الله د رسول بیان دی الله رسول فرمایلی دی نو دومره لوی عمل نه دی موږ تاسو خپل معمول دا ورځ ذکر کو ډېرې قیمتي ورځې دي په خدای قسم که یو سړی جنت غواړي جنت او ته وایې چې زه جنتي شمه نو دا ورځې چې د نه ضایع نشي په دې ورځو کې موږ تاسو د عمل وکړو او بیا د عربي د ورځې روژه د عربي د ورځې روژه دومره ثواب لري د 2 کالو اجر الله رب العزت ثواب ورکوي د تیر شوي کال ګناهونه الله معاف کوي او د آینده کال ټول اجرونه د روژې پل ثواب الله رب العزت د خپل بنده له ورکوي ډېرې قیمتي ورځې دي او د عرفې ورځ هم ډېره قیمتي ده چې دا ورځې رانه خرابې نشي بله دا ده په دې ورځو کې موږ او تاسو د عرفې په ورځو باندې موږ ډېرې جګړې کوو شر کېږي لږ ځان په دې مسله باندې پوه کوي چې څومره پتاوي دي زمونږ د اسلام د دین او د اسلام هغه چې ټولې مونږ راوچتې کړو که نه چې زمونږ او ستاسو د دیني مسایل لې پکې هغې عرفې ورځ چاته ویلې ده 9 ذوالحجې ته او د هر خپل ملک پورې متعلق دا د عرفې د ورځې موقوف دا د عرفات پورې نه ده چې حاجیان معزز خلق په عرفات باندې ودرېدل یاره چې نن د عرفې ورځ ده د عرفې ورځ 9 ذوالحجې ته وایي د عرفې په ورځ باندې تکبیرات شروع کېږي د سعودي عرب عرفه به د زیارت په ورځ باندې حاجیان معزز با په عرفات د زیارت په ورځ باندې ودرېږي هغې به تکبیرات شروع کوي د زیارت په ورځ باندې او هغې به تکبیرات ختمي د اتوار په ورځ باندې مازدیګر ټایم سره تیس منځونه کې به تکبیرات کوي او زمونږ او ستاسو تکبیرات به شروع کېږي د جمعې د ورځې نه د سحر د مون نه پس او د 14مې د ذوالحجې پورې په 23 منځونو کې به کېږي تقریبا د پیر په ورځ به زمونږ دا پیر نه روان پیر به زمونږ بیا چې تقریبا زمونږ به د پیر په ورځ باندې بیا تکبیرات ختمېږي نو زمونږ تکبیرات ورځ بدله شوه که ته وایې چې زه د عرفه د هغې سره منا وهمه نو بیا تکبیرات هم د هغې سره منا وکړه نو تفاسیر او څومره زمونږ د اسلام پتاوي دي هغې ټولو دا لیکلي دي چې 9 ذوالحجه دا د عرفې ورځ ده 9 ذوالحجه لږ ځان په دې مسله باندې پوه کوي چې مونږ وایو چې هلته کې حاجیان شریفین چې کم دی په عرفات په میدان باندې ودرېږي نو دې ځکه دې ورځې ته 9 ذوالحجې ته د عرفې ورځ وایي دا داسې نه ده تفاسیرو لیکلي دي او هغې ولیکي چې کله ابراهیم علیه السلام ته جبریل علیه السلام مناسک د حج اخودل احکامات ورته اخودل چې احکامات ورته د حج اخودل نو په عربی کې ورته وایي چې عرفته پوه شوې یا ابراهیم نو ابراهیم علیه السلام ورته په جواب کې وویل چې عرفتو ومې پیژندل
جبريل عليه الصلاة والسلام ورته چې د عرفې په 9 ذوالحجه د احکامات ټول وښودل عرفات باندې به ودرېږي او داسې او داسې دا ټول بیان ورته وکړو ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته به وویل چې عرفت یا ابراهیم پوه شوې یا ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ورته جواب کې وویل چې عرفتو نو مفسرین حضرات وایي چې د دغې ورځې نه د ورځ ته نوم تعین کړلی شوله د عرفې ورځ دا موقوف د حج د عرفات پورې نه ده بل مفسرین لیکي د آدم علیه السلام د واقعاتو سره وایي کله چې د بیبي حوا او د بیبي حوا او د آدم علیه السلام ملاقات وشو نو دا اسمان نه چې دیو راکوز شول او دا ملاقات وشو نو دا د 9 ذوالحجه او د عرفات په میدان باندې وشو د عرفات په میدان باندې دا وشو نو ځکه د ورځې ته د عرفې ورځ وایي د عرفات په میدان باندې ملاقات د بیبي حوا او د آدم علیه السلام وشو او 9 ذوالحجه وه نو عرفې ورځ زمونږ به شروع کېږي د جمعې په ورځ باندې د جمعې ورځ به زمونږ د عرفې ورځ ډېر یاران دوستان به د زیارت په ورځ باندې روژه نیسي هغې ته به د عرفې ورځ وایي او بیا د جمعې په ورځ یې روژه نه وي زمونږ عرفه به د جمعې په ورځ باندې او کم سړی چې نیسي روژه نو ثوابونه او اجرونه به چې ورکړی کېږي نو دا به د عرفې په دې باندې تقریبا 2 کاله مخکې زما بیان صرف د عرفې په دې ورځ باندې ما پکې نور ډېر واقعات تاسو ته ویلي وو سوالونه جوابونه مې ورته پکې بیا کړي وو که ته ورځ د هغې ته د عرفې وې نو نور ملکونه به ما پکې ډېر سوالونه کړي وو ټایم نشته دی تکبیرات به د عرفې د ورځې نه شروع کېږي نو یو پیره ویل دا واجب دي د عرفې د سحر د مون نه پس په تکبیرات وي په ښځه باندې په نر باندې په بالغینو باندې څوک چې قرباني کوي او څوک چې قرباني نه کوي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر دا یو پیره ویل واجب دی موږ تاسو دا وایو او که یو سړی ونه وایي نو ګناهګار دی بیا علماو لیکلي دي چې د دې کفاره څه ده کفاره توبه ده او استغفار دی چې درنه پاتې شول نو توبه به الله ته وباسي او استغفار به ووي یو پیره خو زمونږ په دې معاشره کې مونږ اکثر 3 پیرې وایو اکثر وایي بعضې فتاوو والا په دې باندې رد کړی دی چې دا خلاف سنت دی او بعضې په یو احادیث نقل کړی دی ضعیف احادیث دی چې 3 پیرې ویل خو ګورې یو پیره ویل دا واجب دی او بعضې فتاوو ویلي دي چې 3 پیرې ویل دا مستحب عمل دی پیغمبري مستحب دی خو یو پیره ویل واجب دی نو دا به مونږه په خپل معمول کې راولو د اخرنۍ مسله راته بیانوم که څوک قرباني کوي او په یو کور کې غټ څاروی والي ځکه پرون هم دا یو ملګري دا سوال کړی وی استاد یې مونږ بیا ایسے میسے پکې نه که څاروی کور ته راول او ذبح وکړو چې تاسو غټ څاروی واغستو د 2 حصو والا هغې کې که ته ځان ته اخلې 1 حصه هم ستا ټیکته 2 حصې هم ټیکتې تر 2 حصو پورې تا ته په هغې کې جواز میلاو دی خو بهتره دا ده
وای مونږ غټ ساروی کور ته راولو الاله کو بس درې حصے کو یو غریبانانو ته ورکو یو رشتہ دارو ته یو پکور کې کېدو د مسلې حل دا دی چې تاسو کور ته غټ ساروی راولې نو تاسو کور کې به نور افراد هم موجود وي نو په دې قرباني کې د خپل کور د نن چې څومره افراد دي بچي دي مور د چې د کور نو دا وحصې کا دې کې مې د مور حصہ شوا د پلار حصہ مې شو پکې دا ټول دا ساروی وحصې کا نو چې ټول ته الله رب العزت ثواب تا ته خو ثواب الله درکو خو چې دي نور تم پکور کې ثواب ملو شي بارانه کسو پکې نه شاملې به دا ساروی علل کا او بس ټول د کور اتفاق ته بس درې حصے کا یو حصہ غریبانانو ته ورکا یو رشتہ دارو ته ورکا یو پکور کې تقسیم کا پکور کې چې کم استعمال کرا ولا نو په وو کې تاسو دا کوي چې حصے کوي کچبه کې تبار مان دا ته پوسم به وشو چې کچره بارانه پکې موږ شامل کو نو چې بارانه دې پکې شامل کو نو بیا به غیله به به دا ساروی و ما حساب غیله به ورکه دا غي مرزي دا کتاله در کې کو خپل کور ته وړي نو د کور افراد په لوی ساروی کې چې کم ده حصے جوړي کوي چې حصے پکې جوړي شي چې الله ټول ته ثواب ورکي په دې فیسبوک باندې یو مسله پروس کالم شیر شي او شکل بیام دا یو فرقه دا هغه دا دغه کوي چې په دې جوړه باندې په کټای بنس باندې قرباني نکېږي دا مکمل غلطه ده اخی خپل دلیل دا پیش کوي یو فرقه چې یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرباني نه ده کړې صحابه په نه ده کړې وای حلال ده خو قرباني جواز نه زکه کوي وای اغه به دا دلیل ځان لپاره پیش کوي خیر ټیم بم لګي 15 منټه به ټیم به عالم چې تاسو تصحیح وشي او ذهن برابر شي وای زکه چې ډیر سهروي په دنیا کې نور د حیران شو بل شي شو وای باغې قرباني نه کیږي حلال له یو خبره زین کې یاد اوساتئ مونږ منو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه نوعه د بنس باندې جوړه باندې قرباني رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده کړې صحابه په نه ده کړې خدا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دور کې دا یو بحری زناور او د صحابه اجتماعیت د اکابر صحابه اجتماعیت په دې باندې خبره باندې شوه ده چې د دې زکات په مونږ ورکو نوعه د وانا د بقرنا نو چې ته نوعه د فوین د مسائل ته پکې وګورئ چې ته نوعه زکات ورکې د نوع د واغانو نه او په دې باندې اتفاق شوه د اکابر صحابه چې قرباني په جواز ده ځکه دا یو هندي د بری صغیر هندي د دې ایریا زناور دی را پیدا شوی نو په دې باندې چې څومره پتاوي تر اوچتي کې په دې باندې اتفاق ته چې قرباني په جایز ده زموږ د مذهب څلور امامان دي امام شافعي صاحب امام احمد بن حنبل امام مالک صاحب امام ابو حنیفه رحمهم الله زموږ د مذهب امام د ټول اتفاق ته په دې باندې چې په دې قرباني جایز ده او یو غټ تابعی به د تویم حسن بصری صاحب حسن بصری تابعی دی د ډیرو صحابه او شاګرد دی او هغه په دې باندې قرباني کړې ده نو چې قرباني په حسن بصری کړې ده د 14 صدۍ یو مولا را پاسېږي واغه دا چې قرباني په نه کیږي نو مونږ او تاسو د هغه حسن بصری صاحب نه او د هغه اکابر علماو نو زمونږ د امامانو نه او د امت د لوی لوی علماو حضرات موږ تاسو نه پوهیږو خو دې پسې ګوره شاته تاسو ته ما ویلو چې ګوره امت د ګمراه کېدو د پاره شاته یو فتنه موجوده وي چې دا امت په څنګه مونږ په انتشار کې اړو
دې پس شاته فتنې موجوده چې تاسو قوم ته دا خبره په انتشار کې قوم ته دا خبره وکړي چې قوم په انتشار کې دې کې د دې الله سوي د دې فتنو والا د خپل اکابر د علماو نه عقیدتن او محبت او چتېدل چې اره د پلان کې دا خبره وکړه نو پکټه باندې یا پس جوټه باندې په دې حیوان دا د غوا قسم دی او بالکل قرباني په جایز ده او بهترینه قرباني په د کوڅو کې کوي اس کراهت پکې نشتا الله رب العزت موږ تاسو ټول عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین